یو صحابي دی زما عزتمنو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه عزتمنو یو په جنګ کې هغه پاتې شو. ولې پاتې شو چې هغې نه واده شوی. نبي علیه الصلاة وسلام ورته ته خپل واده تیر کړه. بیا هغې وجې هغه جنګ نه پاتې شو. مسلمانانو واده یې تیر شو. شپې خپلې بیبي سره هم بسترې هم وکړله. هغې نه بعد د غسل په تیارۍ کې ناست ده مسلمانانو. د غسل تیاری کوي. په دې ټیم کې یو اواز د دې غوږونو طرف ته راغلو. په باتروم کې ناست ده د غسل تیاری کې غسل کوي. یو اواز د دې غوږونو طرف ته راغلو چې مسلمانانو ته شکست ملویږي. ای مسلمانه لږ سوچ پې وکړه چې هغې غوږونو ته د اواز راغلو چې مسلمانانو ته شکست ملویږي. مسلمانانو بیا دې دغه ګواره نه وکړه، غسل یې نه وکړو، روان سو او توره یې راواغسته او د جنگ میدان طرف ته شریک شو. مسلمانانو ګورو چې مخ ته څه کېږي. هغه توره یې راواغسته د جنگ طرف ته روان شو. حتی که کفار یې هم مرداره کړو، حتی که جنګېدو او مخ ته تلو چې حتی که دا هم شهید شو. مسلمانانو دا د صحابهو یو شوق یو جذبه. نن زما اوس ته په خپل سوچ وکړه چې آیا زمونږ او تاسو په زندګانۍ کې څومره ورځ کې د سنتو طریقې زمونږ زندګانۍ نه وځي، موږ او تاسو بالکل خفګان پې نه راځي. زما عزتمنو مسلمانانو بیا به قسم قسم عذاب راځي، زلزلې به راځي، طوفانونه به راځي، سیلابونه به راځي. زما عزتمنو هغې نه مخکې الله رب العزت راضي کو او د نبي علیه الصلاة وسلام په سنتو طریقې روان شو. زما عزتمنو په دنیا کې هم د خوشحالیانو